سره زیم همیرا او د نن مهم خبرونه. پاکستان او هندوستان په سفارتي کچ یو بل سره د قیدیانو لیستونو تبادله وکړه. دا تبادله د کال 2008 د کونسلر رسای معاهدې له مخه ترسره شوې ده او بهرنیو چارو وزیر وینا ده چې حکومت د هندوستان نه د ټولو پاکستاني قیدیانو وطن ته بیرته راپرېښودلو غوښتنه هم کړې ده. نن پاکستان د جولای 2015 کال لپاره د اقوام متحده د سلامتي کونسل صدارت سمبالوي. وزیر خارجه اسحاق ډار ویلي دي چې سلامتي کونسل د صدارت وروسته بعد عملی نتایج حاصلولو لپاره چمتو یو. مالی کال 2015 ته شپږیشتم په لومړۍ ورځ سټاک ایکسچینج کې تیزی راغلې ده. وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان سټاک ایکسچینج په تیزی اطمینان څرګندونه کړې ده. د بلوچستان په ضلع مستون کې وسلوالو کسانو په یو بازار حمله وکړه او ډزو کې د 14 کلن هلک ویشتل شوی دی او 7 تنان ژوبل شوي دي او سکیورټي فورسز او ترهګرانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې 2 ترهګر ووژل شول او 3 په زخمی حالت ونیول. د سند بلوچستان اسلام آباد او د پیښور مستقل چیف جسټس د جوډیشل کونسل کمیشن غونډه نن وشوه. کمیشن کې د پیښور های کورټ چیف جسټس لپاره عتیق شاه نوم منزوري ورکړې شوه. په شکال بارانونو له امله تربیلا ډیم کې اوبو سطح اوچته شوې ده. ذخیره د خطرناک لیول نه 1402 فوټه لوړه شوې ده. په دې حال کې ضلع انتظامیه د خانپور بند د اوبو په لارو کې دفعه 144 نافذه کړې ده. دا وو تر دې دغه مهم خبرونه. نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.